السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ماشومان ولې یریږي؟ ماشومان به تاسو کتلي وي یریږي، اکثر غټ خلک هم یریږي. لکه تاسو به ډېر خلک خپله داسې زندګۍ کې کتلي وي چې بند ځای نه یریږي، چې مطلب لفټ کې نشي تللی یا کمره ورپسې بنده شي یریږي، د هغې زړه درکن تېزېږي، ګبراهټ پرې راځي. داسې نور هم ډېرې فوبیاز شته دی، لکه مشهور خلک چې تاسو وګورئ بروسلي، هغه به ایروپلین نه ډېر زیات یېرېدلو، نه به ختو، دې ته وایي ایروفوبیا. که ویسټن چرچل وګورئ، مشهور کس دی، د دوسرے جنګ عظیم غټ کردار په هغه باندې شوی دی، نو هغه چې دی مګي نه به ډېر زیات دومره سخت به تېرېدو چې حالات به بیخي خرابېده. نو دې سره یو اټیچ تجربه شوې ده، هغې مطابق موږ خبره کوو. نن فال یو کس و 1930 کې هغې داسې چل وکړو چې سپي لپاره به یې خوراک راوړو، خو یو بېل اواز به یې والو، یو بېل له به یې ټنګ ورکړو څټک باندې، نو هغې به یو خاص قسم اواز راوتو. نو هغه څنګه چې اواز وشو دله به د خوراک به یې ډایرکټ دې سپي له راوړو. یو پېر یې داسې وکړو، بیا یې داسې وکړو، بیا یو 3-4 ورځې چې وکړو، بس هغه سپي سوچ کې دا خبره کېناسته چې چېرته بېل اواز وي هلته به خوراک راځي. نو بیا یې ولې خوراک نه راوړو، هغه به ریډي شو، د هغې خولې کې به لاړې هم راغلې او خولې نه به یې لاړې، دې مطلب چې خولې کې به یې اوبه راغلې، خوراک دپاره به یې ځان ریډي کړو، مطلب چې خوراک ورسره راځي. نو بیا یې ولې هغې بېل له یو ټنګ ورکړو اوسپنې، نو خوراک یې ولې راوړو به نه او دغسې به هغه بېل که خوراک راځي اوسپنه، خو نه به راتلو، خولې کې به یې اوبه راتلې، اوبه به یې خولې نه روانې. نو دې سایکالوجست چې کوم دی دا یو د پالدو دې له نوم کېغوستو چې دې ته وایي کلاسیکل کنډیشن، مطلب هغسې کنډیشن چې یو شیز بل سره اټیچ شي، او دا مطلب لرنینګ وذ اسوسییشن دې ته موږ ویلی شو، یو شیز زده کول بل شي سره اټیچ، لکه ته یو خبره زده کړې چې بل سره هغه اټیچ وي. نو دې دپاره لکه مطلب لنډ شارټ دلته دا شو چې بل پلس فوډ، بېل اواز او خوراک راتلل، نو سپي به خولې کې لاړې راتللې. نو دې کلاسیکل کنډیشن نه بیا څه وخت بعد یو بل ساینټسټ دی، هغې ته وایي ویټسن، هغه 1920 کې راغلو، هغې دې نه ویل چې ځناورو باندې دا چل کېږي، نو موږ انسانانو باره کې ولې داسې نشو کولی. نو هغې سوچ راوړی چې یو تجربه کوو ماشوم باندې، هغې ته خو دا شیزونه نه زده چې مطلب دا شی تیارۍ ده، خطرناک دی، دا تا ته ضرر دی، دا دې نقصاني کوي. نو هغې هسې یو آیډیا راغله، نو هغې آیډیا نه بیا موږ ته څه رزلټ راووت. نو موږ ویل چې جان ویټسن کس و، هغې 1920 کې دغې نه دا واخیسته چې انسان باندې هم دا اپلای کېدی شي، انسان باندې هم مطلب دا تجربه کېږي. نو هغې یو ماشوم سلیکټ کړو چې د 9 میاشتو ماشوم و، یېره مېره هېڅ هم ورسره نه و، ځکه انسان چې پیدا شي دې شیزونو نه خالي وي. دا خو تر وروسته خلک دا مسلې یادېږي چې مطلب دا یېره ده، دا ده. نو هغه ماشوم چې یې راوستو، هغه د 9 میاشتو هغې له البرټ نوم کېغوستو. نو دا ماشوم چې و دلته یو مږه راوستله، سپینه مږه یې ورته کېغوسته، هغه ماشوم ورسره لوبې کولې. څه وخت بعد یې ورپسې بیا سپی ولې راوستو، هغې سره یې لوبې کولې، چې لوبې به یې ورسره کولې، خوشحالېدلو به. بیا یې ورسره شادو راوستله، هغې سره به وختو روختو خوشحاله و، ماشوم ورسره لوبې کولې. خو څه وخت بعد چې بیا ورځ 2-3 وشوې، ده ورسره دا بیا د مږې سره، سپینې مږې سره یې دا خبره اټیچ کړه چې هلته یو څټک راواغوسته، اوسپنې سره به یې ټنګ ورکوو. نو چې څنګه دې ماشوم د مږې له ګوتې وړلې، هلته به یې ټنګ اواز ورکړو، چې ټنګ به یې کوو، ماشوم ویرېدو او مږې له به یې ګوتې نه وړي. بیا چې ماشوم له ګوتې ووړي، وختي خو پهله خو ورسره لوبې کولې، خوشحاله و، بیا چې به یې ګوتې وروړې، بیا به یېرېدلو، ماشوم څه به زړه کې یېره پیدا شو. بیا نو چې داسې چل یې څو پېره وکړو، ماشوم چې به چېرته هم د سپین شیز لیدو، مږه داسې هغه به یېرېدلو. نو دې هماغه زړه خبره موږ چې کوم ویلو چې کلاسیکل کنډیشن، مطلب یو شیز بل سره اټیچ کول او هغې نه یېره راتلل، ده چې به کله ګوتې وروړې دې مږې له هغه نه به یېره راتله. نو دې ته همدغې ویل چې دا یېره چې کومه ده، دا لرل کېږي ترو کلاسیکل کنډیشن، مطلب دا چې یو شیز بل سره اټیچ کړي، هغه چې بیا ته کله هم ګورې تا سره، لکه مطلب یو کس اوس خوراک کې للبیک وکتو، په ترکارۍ کې پروت دی، دله چې بیا کله هم دا ترکاري راځي، ته به هسې اټومیټک سوچ ته للبیک راځي، که 2-3 پېره داسې وشي بیا خو خامخا داسې کېږي. نو دې د وجې نه دا یېرې چې څومره هم دي دا لرل کېږي، مطلب خلک یې ماشومانو ته ښایي، لکه ماشوم ته وایي چې بو دی، دا دی، پیشو دی، سپی دی، غلی شه، دا دی، هغه دی. نو دې وجې نه ته دا شیز ذهن کې کښېني، بیا چې غټ هم شي یارېږي. که د چا هم داسې مسلې څومره چې هم فوبیاز وي، سوشل فوبیا را مطلب معاشرې نه یو سړی واده له خلکو منځ کې یا پروګرام غوندې هغې نه یېرېږي، دې ته سوشل فوبیا وایي. داسې فوبیا څوک د یو شیز نه یېرېږي، څوک د بل نه، څوک کلاسټروفوبیا، مطلب موږ ویل چې بندې کمرې نه یو کس یېرېږي. نو د دې ډېر قسمونه دي فوبیاز، دې ته لنډ فوبیاز ویلی شي په دې سایکالوجي کې. نو دا چې د څومره هم د چا وي، نو خپل ډاکټر سره دې رجوع وکړي، مشوره دې وکړي، دې لپاره میډیسن میلاویږي، ښه زبردست علاج یې کېږي، خو لږ وخت به دا ګولۍ او دا میډیسن چې کوم دي لپاره دي جاري ساتي. خو تاسو ته پکې سبق دا دی چې خپل ماشومان په دې شي نه مه یاروئ، ذهني مسلې ورته تاسو خپله جوړوئ.